बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेब सास रोड शाहिद खान साफ़ी और ज़लबिया सास पे खिदमत की हाजिर कदरमंद कतन को दा टीम ज़ मौजूद यम बंदनी की डिस्ट्रिक्ट 410 कदरमंद ज़मान रुस्तु चिता सुकमा ताना गोरे दा हा ताना दा चिपरुन दे मंदड़ी अवामो सेजले दा पस वजूहात और पस बिना मानी दा ताना सेजले शवे चिदल दा ज़राए मुताबिक मंग ता चिकम खबरूना मिलाव शो यो कसू जी चे आगे नूम वर्कड़े शवे द मेंटल दे چې منټلو او هغه د قرآن پاک به حرمتي کړې ده قرآن پاک یې شهید کړی سوځولی دی او ایس ایچ او تر مخه چې هغه آن د ریکارډ دی هغې سره باقاعده د هغې ویډیو موجود ده ویل کېږي داسې چې هغه کس کله عوامو ونیو عوامو په خپل ګرفت کې واغست نو بیا په هغه ټیم کې پولیس راله د پولیس جوانانو ته هغه کس ورکړی شو او هغه پولیس په خپل حراست کې واغېست هغې نه پس هغه د مندړي تاڼې ته شفټ شو په دې کې ډېر داسې کسان د مندړي خلک چې کوم هغې راله او د ایس ایچ او سره دغه یو تقاضا کوله چې موږ له هماغه کس راکړه چې کوم قرآن پاک شهید کړی او د قرآن بې حرمتي کړی هغه کس ایس ایچ او ورنکو او په هغې کې تقریبا 15 کسان چې کوم هغوی مذاکراتو له لاړل او باقي خلک چې د ایس ایچ او د وینا تر مخه چې هغه په تاڼۍ باندې راله او په تاڼۍ کې توړ پوړ او هغې کې اور واچو او د تاڼې صورتحال تاسو کتی شي چې دا ټیم دا دی په ټوله تاڼه باندې اور لګېدلی تاڼه مکمل غزاره شوې ده په تاڼه کې هیڅ قسمه صدغه نشته دننه ځو تاسو ته د تاڼې دننه صورتحال هم ښایو او مزید چې په هغې باندې زموږ څه خبرې کېږي هغه به هم کوو خو هغه کس چې کوم دی هغه پولیس خلکو ته نه دی ورکړی خلک هم په هغه غم او غصه کې دي چې یاره دا کس کو لیونی دی کو روغ دی خو دا موږ ته پکار دی چې موږ د ده نه د قرآن پاک د بې حرمتۍ تپوس وکړو زموږ خلک وایي چې یاره په دې معاشره کې ګراني شوه په دې کې تکلیفونه او پریشانۍ سیوا شوې مهنګاوۍ سیوا شوه هغه د څه د وجې سیوا شوه هغه د دې وجې نه سیوا شوه چې زموږ د قرآن بې حرمتیانې کېږي قدرمندو زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې ګستاخیانې کېږي د قیامت نښې نښانې دي اخري وخت دی هغه تاسو په دې سکرین باندې کتی شئ چې څوک د قرآن بې حرمتي کوي څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د شان کې ګستاخي کوي قدرمنو دا د تاڼې دننه مناظر دي تاسو کتی شئ د پولیس ځوانان هم ډېر په ګڼ تعداد کې دلته موجود دي د مردان ډسټرکټ د چارسدې ډسټرکټ د صوابۍ ډسټرکټ دا ټول د نوشهره نه راغوښتلي شوي پولیس اهلکار دي د تاڼې صورتحال دننه دا دي دا تاسو کتی شئ د تاڼې څلورو واړو طرفو ته چلدیواري نشته هغه مکمل غورځېدلې دا ګاډي دا الټه چې پراته دي دا تاسو کتی شئ دا ټول ګاډي په اور سېځلې شوي دي په ګټو باندې ویشتلي شوي دا تاسو کتی شئ هغه ګاډي دي هغه ګاډي دي دننه کو زه تاسو ته د تاڼې صورتحال وښیم چې د تاڼې څه صورتحال دی هغه هم ډېر بدتر دی او ډېر زیات خراب شوی صورتحال دی د تاڼې هم نو کوشش کوم چې دننه تاسو ته د تاڼې صورتحال هم وښیم او په تاڼه کې چې کوم اور پرون لګولی شوی دی هغه تر دې ټیمه پورې هماغه شانتې بلیږي نو زه به کیمرامین صاحب ته وایم کیمرامین صاحب لږ په احتیاط باندې راځه قدرمندو تاسو ته زه کوشش کوم چې دننه د تاڼې صورتحال درته وښیم دا د تاڼې مین ګیټ دی چې دا تاسو کتی شئ دا هم سوځېدلی شوی دا پکې لاکاپ دی دا لاکاپ هم سوځېدلی شوی دا تاسو کتی شئ په دې کې به کوم ملزمان یا مجرمان هغه به په دې کې موجود وو دې طرف ته هم دا هم لاکاف دی دا تاسو کتی شئ پکې سوځېدلي هر یو شی سوځېدلی دا تاسو کتی شئ هغه اور پرون لګولی شوی اور اوس تر دې ټیمه پورې هم بلیږي لګیا دی او انګار بالکل هماغه شانتې ګرم دی نو زه خو ویم چې څنګه دا انګار ګرم دی دا هیڅ هم نه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې څوک ګستاخي کوي زموږ خوږ کلام قرآن پاک چې کوم موږ ټول مسلمانانو په هغې باندې ایمان راوړی د هغې څوک بې حرمتي کوي نو زه وایم چې هغه به په کم اور کې الله پاک سوځوي او الله به د هغې سره کم رویه او کم دغه کې توبه نعوذ بالله توبه نعوذ بالله قدرمندو دا تاسو کتی شئ دا د تاڼې دننه صورتحال دي دا تاسو وګورئ او همدغه شانتې ورسره 15 دي کو شپږ دي کو اووه دي په تفصیلاتو مخامخ موږ ته راځي چې اووه چوکۍ د دې سره نورې هم سوځېدلې شوي دي په دې کې به دا د پولیسو خپلې کمرې دي خپل بارکونه دي په هغې کې به دوی سملاستل کو زما کیمره تاسو ته وښیي دننه دا حالات ډېر زیات کمزوري دي دا چت هم ډېر زیات کمزوری دی په مزه کیمرامین صاحب دا تاسو کتی شئ د کمرې دننه حالت تاسو کتی شئ ډېر زیات کمزوري داسې ګرم موسم دا جمع دی قدرمندو او یخني ده
او په هغې کې چې دې کمرې ته رادننه شي توبه مې دي دونه ګرم او هغه موسم دی په دې کې دا جي په دې کې د پولیس ملګرو سامانونه به هغه هم په دې کې سوځېدلي دي دا تاسو کتی شئ چتونه هم سوځېدلي دي خو زه دلته یو خبره کومه چې ټیک ته موږ له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې ګستاخي څوک کوي یا زموږ د خوږ کلام په چې زموږ په ایمان دی د ټولو مسلمانانو د هغې په شان کې څوک ګستاخي کوي هغې له کړي نه کړي سزا بلکې هغې اخو واجب القتل دی جي هغې کې بله دویمه خبره نشته زموږ د ټولو مسلمانانو په دې باندې ایمان دی چې هغه انسان واجب القتل دی خو زه دلته یو پوینټ رامخې ته کومه په دې تاڼه کې ډېر داسې څیزونه وي چې په هغې کې هم د الله نوم وي د الله نوم به پکې او د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک د هغې پاک نومونه به پکې دا تاسو کتی شئ دا ټول کارډونه او دا ټول څیزونه دلته کې پراته دي هغه هم په دې کې سوځېدلي نو هسې لکه دا هم یو غلطه خبره ده ام آصف دا تاسو کتی شئ زموږ د یو ورور بیج دی هغه هم په دې کې پروت دی دا ټولې رهایشي کمرې دي د دې ملګرو او اوس والعلم چې څه به شوي څه به نه شوي په دې تاڼه کې چې څونه هم ریکارډ و د خلکو هغه هم ټول سوځېدلی شوی دا تاسو د انګار کتی شئ جي دا اوس هم ګرم تازه هماغه شانتې پروت دی په دې کې ډېر داسې دغه زه صرف او صرف یو څیز نه یېرېږم چې خدای مکه الله دې نه کړي په دې کې قرآن شریفونه نه شهیدان شوي په دې کې قرآن شریفونه نه سوځېدلي قدرمندو زه کله نه چې راغلی یم زما په ذهن کې زما په زړه کې همدغه یو سوچ دا تاسو کتی شئ هغه انګار بلکل بلیږي دا هغه ریکارډ دی چې کوم د دې خلکو دلته کې د چا د کیسونو د چا د ایف آی آر د چا د څه دا یو قسم د دوی روزنامچه ده دا ډېر زیات ګرم دي دا هر څه ډېر زیات هیټ دی دا ډېر زیات ګرم دی قدرمندو دا ځین دا فرش هم مکمل ګرم دی کیمرامین صاحب دې خوا راځه دا تاسو کتی شئ قدرمندو دا د دوی روزنامچه ده دا هم روزنامچه دا حالات تاسو کتی شئ ورپسې بیا دا یوه روزنامچه ده لاندې کاغذونه یا څه پراته وي په هغې باندې خپې مږ دی ښه ځکه چې کیدای شي د الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نومونه پکې نه لږ ځان ته خیال کوئ دا هم روزنامچه دا تاسو کتی شئ په دې کې دا د دنیا څیزونه لوړې بوړې پراته دي په دې کې به هم زه وایم چې شاید د الله یا د اوف الله دا تاسو کتی شئ ملګرو په دې کې د محمد دوه نومونه دي په دې کې دا تاسو کتی شئ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خو یار چېرته بره ځای کې کېده وه یار دا چېرته بره ځای کې کېده وه نو داسې ملګرو څنګه چې ما دا یو کاغذ راوچت کړو په دې کې به داسې په سوونو په زرګونو داسې کاغذونه چې په هغې کې به د الله نوم وي په هغې کې به د محمد نوم وي نو ملګرو دا موږ الټه نور هم نقصان وکړو او بل دا چې دا زموږ خپل خلک دی دا زموږ خپل اساسي دي دا موږ په خپل لاس باندې تباه کړي خو زه دلته یو خبره کول غواړم چې دغه خو لیونی دی او دغه په هوش حواس کې نه وي دا د ایسچو کمره ده جي دا ایسچو کمره وه دا هم سوځېدلې تاسو کتی شئ او قدرمندو دا به هم زما او ستاسو په ټیکسونو باندې دا تاڼه واپس جوړیږي دا داسې نه پاتې کېږي دا به زما او ستا په ټیکسونو باندې واپس هم دا تاڼه داسې جوړیږي بلکې له دې نه به ښه جوړیږي خلک وایي که نه چې ښار روان شي وایي د هغې نه ښه آبادېږي خو زمونږ مین مقصد صرف او صرف دا و چې کم غستاخ کم مرتد دا کومه زما په خوله باندې نه راځي چې دا زمونږ دا خوږ کلام پاک شهید کړی الله رب العزت دی د خاک سره ملاو کړي خدای دې نسلونه تباه او برباد کړي قدرمندو هغه لوګی تاسو کتی شئ دغلته اور لا تر اوسه پورې تازه دی د اوسه پورې دا اور تازه دی دا تاسو کتی شئ موږ بره خو ویزټ نه دی کړی خو بره به هم یقینا چې همدغه شانتې څه صورتحال وي کیمرامین صاحب کو ما سره راتلی شي بره چې بره هم لږ ویزټ وکړو چې بره څه صورتحال دي قدرمندو دا ټیم زه دلته چې کومه چالدیواري وه د زمونږ د پولیس د ځوانانو په دې تاڼه د پاسه چې کومه چالدیواري وه هغه هم مکمل غورځولی شوې ده
هغه کو زما کیمرامین صاحب تاسو ته وښیي نو هغه ګیټونه دي اوس هغه پولیس والا لګیا دي هغه خپل خپل ځای ته کوي سیټ ته راولي دا ګل چاپېره تاسو کتی شي دا ټول ځای چې کوم دی دا ختم کړی شوی دی د دې نه دیوالونه غورځولي شوي دي دا تاسو کتی شي دې طرف ته د تاڼې نه بیک سایډ ته چې کوم دی دې طرف ته ډېر زیات ګاډي ولاړ وو ډینې ولاړې وې هغه هم سوځېدلي شوي دي کم از کم د 40-50 نه سیوا ګاډي چې کوم دي هغه ختم کړی شوي دي کیمرامین صاحب کو دا لږ وښایي دا کیمره سترګه باندې دي ملګرو ته دا ډینې دي موټرې دي پکې او قسمه قسم ګاډي دي پکې هغه هم دلته کې سېځلي شوي دي ونې هم پکې سوځېدلې شوي دي د خبرې مقصد مې صرف او صرف دا دی چې زه وایم چې یو شفاف انویسټیګیشن وشي د دې کیس او دې پسې چې وروسته کوم قوتونه دي هغه بې نقاب شي ځکه چې داسې د یو کس کار نه دی چې هغه قرآن مجید راواخلي او توبه نعوذ بالله هغه وسیزي او هغې نه داسې یو فساد جوړ شي یو داسې لانجه ته جوړه شي یو داسې خانه جنګي ته جوړه شي په دې پسې شاته خامخا څه داسې قوتونه دي چې هغه دا غواړي چې یاره په پاکستان کې امن رانشي قدرمندو دا زموږ د ټولو بدقسمتي ده چې زموږ په دې معاشره کې داسې بدبخته خلک دي داسې کمظرفه خلک دي چې هغې د خپله لاسه خپل قرآن مجید چې په کوم باندې زموږ ایمان دی زموږ مور پلار زموږ نیا نیکونو زموږ د کوم نسلونه راچلیږي د هغه ټیم نه په دې قرآن باندې زموږ ایمان دی قدرمندو او دې کس ته د دې پانسي پکار ده دا بالکل سنګسارول پکار دي د له بالکل د دې سزا ورکول پکار ده او دا د عبرت نشان جوړول پکار دي چې زموږ په دې معاشره کې بل داسې یو انسان د داسې سوچ نه واوړي یا داسې سوچ هم نه کوي قدرمندو زه مخکې ګورو تاسو ته حالت هایو موږ سره اوسئ قدرمندو کتونکو دا د مندړي تانه وه تاسو ته موږ وښودله او دا هغه ګاډي دي چې کوم تباه شوي دي دا وروسته بیا دا خلک څنګه چې د پولیس وتګ جوړ شو نو د هغې سره سره دا خلک دلته کې یو ځلې بیا راجمع کیږي او بیا به همدغه انتشار جوړیږي قدرمند وخته انسان دا پیل کړی دی الله دې هغه سره پوه شي او الله دې هغه له غټ نه غټه سزا ورکړي قدرمندو کتونکو خپل رور شاهد خان صافي له ورکړي اجازت په لوی الله سپارم د الله په امان